مانه اولاد سړی بزدله کیم او اولاد سړی بخیل کیم د هغې وجه دا د نبی رسول الله مبارک فرمای یو پیره نبی رسول الله تقریر کو حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما را روانو ماشومانو د فقر زمانه وه وی اوږدې اوږدې کپړې اچولې وې نو راتله داسې ماشومانو رامنډې نبی رسول الله ډوالې نبی رسول الله سره اموخته و ډېره دا نوسي وی رامنډې والې نو کپړې یې ډېرې اوږدې وې نو درزونه به یې خوړله بار بار نو نبی رسول الله مبارک منبر نه راکوشو ورمنډه یې کړه دواړه یې غېږ کې ونیول تقریر یې کو یوې په یو پتون کېنو بلې په بل کېنو نبی رسول الله مبارک وفرمایل چې بېشکه دا اولاد سړی بزدله کوي ډېر ځکه د دې محبت دومره ډېرې او اولاد سړی بخیل کوي ځکه بیا به ته مال را جمع کې سره چې مشوره کېږي دا به امانتداري منه دی به یو مسلمان ورور ته غلطه مشوره نه ورکوي ایمان والا سړی چې دی دنه څوک مشوره والي د کاروبار متعلق د کور متعلق یا د نور څه په باره کې چې بی دا کار کومه نو دی به امانتداري مانه دی به مشوره غلطه نه ورکوي یو خبره بل نبی صلوات والسلام مبارک وفرمایي چې ان الولد مبخله مجبنه بېشکه بچی اولاد زی د بزدلې او زی د بخل دی مانه اولاد سړی بزدله کیم او اولاد سړی بخیل کیم د هغې وجه دا د نبی رسول الله مبارک فرمای یو پیره نبی رسول الله تقریر کو حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما را روانو ماشومانو د فقر زمانه وه وی اوږدې اوږدې کپړې اچولې وې نو راتله داسې ماشومانو رامنډې نبی رسول الله ډوالې نبی رسول الله سره اموخته و ډېره دا نوسي وی رامنډې والې نو کپړې یې ډېرې اوږدې وې نو درزونه به یې خوړله بار بار نو نبی رسول الله مبارک منبر نه راکوشو ورمنډه یې کړه دواړه یې غېږ کې ونیول تقریر یې کو یوې په یو پتون کېنو بلې په بل کېنو نبی رسول الله مبارک وفرمایل چې بېشکه دا اولاد سړی بزدله کوي ډېر ځکه د دې محبت دومره ډېرې او اولاد سړی بخیل کوي ځکه بیا به ته مال را جمع کې را جمع کې او بچو له به را جمع کې او بزدله کوي د ځکه چې ته جنګ لم نشې تللی ځکه د بچو محبت دونه د زړه کې بیا بچي بویا په ماشومانو کې د ټولو نه عظیم ماشومان حسنین کریمین رضی الله عنهما ځکه چې هغې په اوږو د نبوت باندې سورلي کړې وه نبی علیه السلام مبارک به ورته ښکته شي تاسو به د تبلیغیانو حضراتو نه اورئ او دا حسنین به پې کېناسته او ګرځول به نبی علیه السلام مبارک یا داسې کس دی چې الله نبی علیه السلام مبارک ګرځوي او یا داسې پیغمبر دی مانه داسې ماشومان دي چې د پیغمبر په اوږو باندې سورلي کړې ده دا محبوب ترین یا درې ماشومان دي په ماشومانو کې بعضې ماشوم انسان ته نږدې په بچو کې ای داسې لیکن درې بچي روایت کې راځي نن د دریو ماشومانو خبره کوو چې هغې په حالت د زانګو کې مانه چې کم وخت کې ماشوم تر 2 کالو پورې خبره هم نشي کولی ابتدایي د ولادت په وخت کې کومو دریو ماشومانو خبرې کړي دي د هغې تذکره به کوو نن بخاري شریف کې هم دا دغه شته وایي په هغې کې یو ماشوم واقعه داسې ده چې تاسو به اورېدلي مې جریج نومې یو کسو بزرګ سړی و په خپله جومپړی کې به ناست و الله الله به یې کول یو پیره په مونځ ولاړو مور ورته آواز وکړو جریجه دی خو په مونځ ولاړو بیا ورته آواز وکړو جریجه دی بیا په مونځ ولاړو مور ورته 4-5 پیرې آواز وکړه جریجه د آواز ورنکړه د مور د خولې نه دا خیري ووتې وایي جریجه خدای دې تا ته د بدکارې ښځې شکل او مخ وښیي مور ورته دا خیرې وکړې وایي چې مور ورته خیرې وکړې دغه یوه زنانه وه ډېره ښکلې وه او دا جریج هم الله واله سړی و چې ته د ده جومپړی ته راغلی وه خپل د حسن ننداره ورته کوله ده ورته کتلې نه دي ځان یې پرې ناغرده کړی و هغې زه الله واله سړی یم زه په ښځو څه کومه نو دا ښځه په جوش کې او جذبه کې راغلی وه چې تا زما حسن ټکراو کو ما ته دې ونه کتل د دې زور او بدل بدنالم دغه زنانه یو شپونکي سره مخ تور کو بدعملي ورسره وکړه او د هغې نه بیا بچی پیدا شو چې بچی پیدا شي چاته تپوس وکړي تا خو واده هم نه دی کړی بچی د کوم ځای نه راغی دې زنانه ورته وي دا بچی زما د جریج نه دی بس خلکو یې راشه که نه
دا خو پیر صاحب دی و پیر صاحب بدعملي کړې ده خلک رالی چې جونګړی وله ونړوله او جوریج یې راګیر که سم یې زخمي که دا زنانه ورته وي ویښیه وایي دا جوریج دی د زنانه ورته داسې وکتل قسم دی ما په ړومبي ځل ولیدې ما خو تا ته چېرته کتلي هم نه دي خو خیر والې چې وخوړه جوریج ډېر بېعزته شي جومپړی هم را پرېوته جوریج ورته وي یو خبره درته کوم د بن اسرائیلو کې دا واقعه راغلی ده وایي دغه ماشوم راوله ماشوم نه تپوس وکړې هغې ورته یا خو اوس پیدا شه خبرې نشي کولی ستا مزغو کې وایي دې والو لیونی که هغې وکړې تپوس ته ماشوم نه چې ته د چا زوی وی ماشوم چې راوسته جوریج خدای ته ودرېد الله ما خو ټول عمر ستا عبادت کړی دی الله د سترګې طرفة عین د سترګې په رب کې الله ما ستا چېرته نافرماني نه ده کړې الله که زما عبادات تا ته غوري الله دا ماشوم ګویا نه کا وی جوریج ورسره دا خپله ګوته ګېډې سره وجنګوله نو ماشوم ته وایي بچیه پلار دی څوک دی هغه ماشوم په څلوېښتۍ کې خبرې کوي زما زوی پلانکې شپونکې دی زما محترم یو دغه ماشوم په بن اسرائیلو کې خبرې کړې دریو ماشومانو خبرې کړي کوم دته ټایم خو مختصر نه دی که نه یو دا ماشوم جوریج ورته وایي ما هېڅ ګناه نه ده کړې لیکن د مور خیرې راته قبولې شوي دي چې مور راته ویلي جوریجه تا ته د خدای د بدکارې ښځې مخ وښیي ما ته د بدکارې ښځې مخ او دې کې نصیحت هم دا دی چې د والدینو نه خیرې مالې قبلیږي ګورې ښه ډایرکټ قبلیږي د مور دعا چې څونه قبلیږي دومره ګورې خیرې هم قبلیږي او چې مور د پسې خیرې وکړي اگر که په نازړه کوي یو وخت به داسې راشي چې الله به دې په هغه خیرو کې ووایي زما محترم حتی الامکان د مور د خیرو نه ځان وساتئ او دویم هغه ماشوم چې کله یوسف علیه السلام زلیخې دننه کړو زلیخا دا د بادشاه ښځه وه حکومت ورسره لکه دې دور کې د عمران خان ښځه چې په چاګوته کېږي نو څوک ورته څه ویلی شي زلیخا د بادشاه ښځه وه یوسف علیه السلام تاسو به د یوسف علیه السلام اورېدلي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمای وی الله دا حسن چې دی یوسف علیه السلام نه تاسو به اورېدلي چې یوه ټوکړه د حسن هغې په وواله په منځ باندې مانه 99% یو طرف ته که 1% د حسن پرېښوده نو هغه 1% په منځ باندې نیم که نیم په نیمه یوسف علیه السلام لور که دومره ښکلی او باقي 9% په ټول مخلوق باندې تقسیم که او دا 99% ټول په ټول نبی علیه صلات وسلام مبارک له ورکړي خو د هغې وجه علما کرام ښیي وایي که د نبی علیه السلام حسن په دنیا کې ښکاره شو نو څنګه چې نور ته کتل نه کېږي داسې سترګې وایي انسان له د انسان سترګې وایي د هغې شغلې دومره تیزې دي وایي داسې وایي په څو چنده د نبی علیه السلام حسن ډېر دی بیا به ورته خلکو کتلی نه شو خو الله پې پرده اچولې ده په نبی علیه السلام په حسن باندې نو یوسف علیه السلام نه الله مونږ وایي د نیمې دنیا حسن ورکړی ډېر ښکلی و د بادشاه ښځه چې و د دې په زړه کې التجاګانې راتلې تفصیلي اوږده واقعه تاسو به اورېدلي اخره کې دې تاخانې جوړې کړې وې په هغې کې اتو دروازو باندې دا یوسف علیه السلام نه باسه چې اخري کوټې ته دننه که پکې فحش تصویران لګېدلي وو دې دپاره چې دا یوسف ماته آماده شي وایي دغلته کې یو بوته مو وایي دغې زلیخې خپله لوپټه یا صادر راواغېشته او په دا بوت یې ورواچو نو یوسف علیه السلام ویرېده وایي څه کې وایي مونږ چې کوم عمل کوو نو زمونږ دا خدای دی وایي ماله د ده نه حیا راځي یوسف علیه السلام خبره کوي وایي ما وایي چې دا د کستانو د خدای نه یریږي حیا او ما چې کوم حقیقي رب دی ماله د هغه نه ولې حیا نه راځي دغه ښځې ما ته لاس اچو ما سره هیڅ نه وه په اتو دروازو باندې را دننه کړی او اتو دروازو ته دا تالې اچولې وې ما وی الله ګیرم په ګناه باندې پیغمبر یم الله ته بچ کېدو والا ذاتې او مفسرین حضرات لیکي په یو ګوټ کې ورته خپل والد محترم یعقوب علیه السلام ښکاره شي چې دا ګوتې ورته چیچله چې بچیه ګوره دې نه ځان وساته پیغمبر یې وایي په دغه نه شوم ورمنډه مې کړه او یو تالې سره به مې کلمه وي او تالې به درس کو لاندې به پرېوته چې په اخرت دروازه باندې رارسېدم دا زنانه زلیخه هم ماله رارسېده د دې لمن نه ونیولم خو ما منډه والم دا لمن مې وشلېده وایي دې کې راباندې بادشاهي وخت د زلیخې خاوند راغی هغې چې دا ولیده دا تماشه چې تاسو مستیانې کوئ ته زما ښځئ اوس یو سړي سره ښځې سره څوک مستیانې کوي یو عام بارایي سړی ته به ښځه اونلې ته به دا د پښتنو معاشره د طلاق بور کې یا به اولې بس زلیخې مکر شروع کو الله دې د ښځو د مکر نه وساتي موږ ټول وایي آمین قرآن کې الله فرمایي وی ان کیدکن عظیم د ښځو مکر د شیطان په مکر باندې هم ډېر دی الله دې ته موږ وساتي وی مکر یې شروع کو په جړا شوه د بادشاه ښځه وه نیازبینه وه
باچا چې اوښکې ولیدې یوسف علیه السلام ته د غصې په انداز کې وکتل یوسف علیه السلام ورته وی زه ګناهګار نیمه ګناهګار نیمه قسم دی وی که یقین د نه راځي نو په زانګو کې یو ماشوم پروت دی تپوس دی وکړه نو هغه ته تلې ونې شوي هغې بادشاه وي کنه دې عیبت اغشته دی زما یرې اغشته دی نو دا ماشوم خو د څلوېښتۍ د دې خو خبرې هم نشي کولی نو یوسف علیه السلام ورته ووایي تپوس دې وکړه که نه نو په زانګو کې د ماشوم نه تپوس وکړو بچیه وایه ګناه د چا ده یوسف علیه السلام وله آواز ورکړه نو د څلوېښتۍ ماشوم آواز وکړه وایي وګوره که د یوسف لمن د شا د طرف نه شلیدلي نو بیا دا ښځه ګناهګاره ده ځکه یوسف علیه السلام منډه واله او دی د شاته نه راټینګو او که لمن یې د مخکې نه شلیدلې وه نو بیا یوسف علیه السلام ګناهګار دی ځکه دی پې ورته و زلیخې ته ځان بچ کو وایي هغه باچا چې لمن ته شاته وکتل لمن د شاته نه شلیدلی و او هغې پوه شي چې یوسف علیه السلام دغه دی یوسف علیه السلام ګناهګار نه دی خو بیا هم د ښځې دپاره ما ووایي د ښځې مکر ډېر زیات یوسف علیه السلام یې بیا جیل ته واچو بیا که چېرته موقع میلو شو د دې ټوله تفصیلي واقعه به کوم دویم دغه ماشوم و چې د یوسف علیه السلام دپاره یې ګواهي کړې وه چې دا پاک دی او دریم ماشوم چې په ماشومتیا کې خبرې کړې وې هغه عیسی علیه السلام و وایي کله واقعه خو ډېره اوږده ده خو مختصر کومه وی مریم علیه السلام دا د عیسی علیه السلام والده و د دې واده نو شوې تاسو به واقعات ټوله تفصیلي اورېدلي خو نکته پکې درته سره پوهیمه نو پرښته راله او بعضې روایتو کې راځي چې د مریم علیه السلام په دې لستوڼي کې پوکي وو یې ولې په ګریوان کې پوکي وو نو د هغه پرښتې د پوکي نه د عیسی علیه السلام دا مور حامله شوه واده نه وه حامله شوه نو چې حامله شوه ورو حمل سیوا کېده د ښځو دغه دی تاسو ټولو ته پته لګېږي خلکو وی چې تا خو واده هم نه دی کړی او ستا د پاک دامنۍ په دې عرف کې ډېرې چرچې دي تا ګناه کوم ځای کړې ده نعوذ بالله الیعوذ بالله تا کوم ځای ګناه کړې ده وایه مخ دې کوم ځای تور کړی دی هغې جړل قسم دی که زه خبرې پرښتې وله په ګریوان کې پوکې پوکلې کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو د دنیا خلک راله او په مریم علیه السلام باندې الزام د تهمت ولګو چې تا زنا کړې د پاکه ښځه و نعوذ بالله وایي چې هغې جړل وایي قسم دی که زه د هېڅ نه هم خبر یم او په الله مې د قسم زه اوسه پورې سړي چېرته مسه کړی نه ما ته چېرته سړی رانږدې شوی نه دی که ستاسو یقین نه راځي وایي د دې ماشوم نه تپوس وکړئ قرآن د هغې تذکره کړې ده وایي عیسی علیه السلام په ماشوم کې په ماشوموالي کې خبرې کړې وې چې انا عبدالله زه د خدای بنده یم او پیغمبر یم عیسی علیه السلام مبارک یو د دا نو دا درې ماشومانو چې په ماشوموالي کې خبرې کړې وې څو ماشومانو یو عیسی علیه السلام چې په ماشوموالي کې څلوېښتۍ کې خبرې کړې دویم د یوسف علیه السلام صفایي چې ذکر کړې وه دریم د جریج صفایي چې ذکر کړې وه دا بعد واقعات په تاریخ کې زموږ دپاره ډېر لوی دغه دي دا یادوی دی کې ډېر زیات خیر که تا نه چا تپوس وکړه چې په اسلام کې دریو ماشومانو په بچپن کې خبرې کړي وایه نو څه به وې ته بیا رجي صم بکم عمي فهم لا یرجعون زه خو نیم خبر نو دا بعد واقعات د عبرت دپاره زده کوي نبی اسلام مبارک وفرمیل چې بېشکه اولاد چې دی دا زیاده محبت دی د هغې د وجې نه اولاد زیاده بزدلی دی اولاد سړی بزدله کوي د اولاد د محبت د وجې نه جهاد د نه ځي جنګ کې حصه نه اخلي چې اولاد به رانه پاتې شي ځکه مینه ډېری او اولاد زیاده بخل هم دی د اولاد د وجې نه سړی بخیل شي اولاد له جمع کوي چاله بار بیا لګوي نه حدیث ته غوږ کېږي ان المستشاره بېشکه چا نه چې مشوره اخیستلی کېږي مؤتمن دی به امانتداري ان الولد بېشکه بچی چې دی مبخلتن زید بخل دی مجبنتن او زید بزدلی دی واخر دعوانا الحمدلله چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحم او رحمت باندې خدای وګورئ الله دا ستا رضا له راغلي دي خدای خصوصا ستا کور کې ستا در کې الله ستا رضا او ستا د محبوب کتاب ته ناست دي الله دا کوم لفظونه چې ولوستل خدایه د یو حرف په مقابله کې خدایه دا یو حرف خدایه دې ته د جنت ته دننه کېدو سبب خدایه وګرځوه
الله د یو حرف په مقابله کې خدای ټول ګناونه معاف کا. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا در ته راغلي زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې. چاته څه قسم مشکلات دي، پریشانۍ دي، خدای په خپل دست قدرت ختم کې. څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. دا کومې خویندې میندې زموږ دا درس اوري الله ته د هغې د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي. الله ستا درس اوري خدای، ستا د محبوب کلام اوري خدای، دا کلام د هغې دپاره هم د جنت ته دننه کېدو سبب وګرځي. الله په دا مجلس کې به قرضداري ناستي خدای د قرض نه وساتې، قرض یې په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې. د چا کاروبارونه کمزور دي الله کاروبارونه کې خدای برکت واچي. د چا رزق کمزور دی خدای د حلال رزق او د پیسو په خدای باران وکي. دا کتاب د دې مجلس لپاره خدای د خیر او د خیر باعث خدای وګرځي. د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي. د دې کتاب په برکت باندې د دې مجمع په زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي یا د چا په زړونو کې نفرتونه دي خدای په الفت او محبت باندې خدای بدل کې او په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.